لہذا د سګرټ د وجنا د انسان صحت ته هیڅ فایده نه میلاویږي بلکې د هغه پیپړې د هغه کلمې هغه ته نقصان میلاویږي. الله توحیدی دا سوال کړل چې سګرټ سکل حرام دي یا حلال دي. نو د دې جواب دا دی چې په دې باندې زما یو تفصیلی کلیپ موجود دی چې هغه کې ما تفصیل سره دا خبره ذکر کړل د منشیات حکم چې منشیات د دې استعمالول څنګه دي. لیکن زه دا هغه خلاصه دا ذکر کوم چې سګرټ د شیز دی چې هغه نه دنیا کې فائدہ شته نه په آخرت کې فائدہ شته بلکې طبي طور باندې د سګرټ نقصان جسم ته میلاویږي. اور حدیث پاک کی راځي چې من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی چې د اسلام حسن دا دی چې انسان هغه کار پرېږدي چې انسان ته فائدہ نه ورکوي. لہذا د سګرټ د وجنا د انسان صحت ته هیڅ فائدہ نه میلاویږي بلکې د هغه پیپړې د هغه کلمې هغه ته نقصان میلاویږي. لہذا د دې په بنا باندې سګرټ سکل دا ښه خبره نه ده. سګرټ سکل دا ښه خبره نه ده بلکې بعض علما خو هغوی سګرټ باندې د حرمت فتوا لګوي وي سګرټ سکل حرام دي وی ځکه کل مسکر حرام هر هغه شی چې هغه نشه ورکوي هغه حرام دی او په سګرټ کې هم نشه شته. اوس خلک سوال کوي سګرټ کې خو نشه نشته دی نسواري کې خو نشه نشته دی. نو د دې جواب دا دی چې عادي شرابي هغه ته په شرابو کې هم نشه ښکارېږي چې شراب کوي. یو سړی عادت جوړ شي شراب څکل یو سړی عادت جوړ شي نشه کول نو هغه ته پای کې بالکل نشه ښکارېږي. ته نسوار هغه چاله ورکړه چې څوک نسوار نه کوي هغه ته نشه راځي که نه خامخا نشه راځي. لہذا په دې کې نشه شته که دې ته قطعي حرام ونشي ویلی لیکن اقرب الی الحرام ضرور ده. لہذا د دې وجې نه سګرټ شو نسوار شو د دې منشیاتو نه ځان بچ کول پکار دي. والله تعالی اعلم بالصواب.